که موبایل استعمالوئ نو د دې خبرې خیال چې دی دا لازم ساتئ. داسې نه چې ستاسو موبایل چې دی دا هیک شي او ستاسو ډیټا چې دی دا بل کس ته لاړ شي. اکثر ځینې کسان د دې خبرو خیال نه ساتي او کله چې ورته مشکل راشي نو بیا په یو به بل پسې ځي دا کار به څنګه کیږي یا زموږ دا ویډیو چې دی دا بل ته تللی دی یا زموږ دا تصویر بل ته تللی دی دا تصویر به څنګه ختمیږي. نو دا غلطیانې ټولې چې دی دا زموږ کوي. په ټایم سره چې دی موږ د دې غلطیانو چې دی غور نه کوو چې د دې موږ غور وکړو نو بیا موږ ته دا قسم مشکل چې دی دا نه راځي. نو هر کله چې تاسو موبایل واخلئ یا ستاسو سره چې اوس کم موبایل دی او په دې موبایل کې چې کم جیمیل دی که دغه جیمیل تاسو په خپله جوړ کړی جو صحیح ده که دغه جیمیل تاسو له بل کس جوړ کړی نو د دې په تر باندې ستاسو ډیټا چې ده دا لیک کیدی شي. ستاسو تصویران ویډیوګان هر قسمه شی چې دی دغه لیک کیدی شي او د بل موبایل ته تللی شي. ځکه کم کس چې تاسو له دا اکاونټ جوړ کړی که دا د هغه سره په موبایل کې کولاوي هغه ته دا آی ډي مکمل معلومه وي پاسورډ ورته معلومي نو هغه بیا ستاسو دغه ډیټا چې دا کتی شي. ځکه چې ستاسو د موبایل سره کله انټرنیټ یو ځای شو نو د انټرنیټ په تر باندې هغه ستا د ګیلري نه تصویران ویډیوګان چې دي هغه راغستی شي او خپل موبایل ته اړولی شي. د انټرنیټ نه بغیر نه کېږي. د خبرې لاول ځان پوه کوئ د انټرنیټ نه بغیر نه کېږي او که انټرنیټ یو ځای ستا په موبایل کې به تصویران ویډیوګان هر سره به او هغې خپل موبایل ته راړولی شي. ځکه په جیمیل اکاونټ کې چې دی دغه آپشن موجود دی چې دا اړولی کېږي. نو هر کله چې اکاونټ جوړوئ دا په خپله جوړوئ. که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلوم یار آفیشل سرچ کوئ ښه په پښتو باندې موږ په هغې باندې ویډیو هم کړې ده. بل لا که تاسو له چا جوړ کړئ نو پاسورډ والا چینج کوئ د هغه نه به ستاسو دغه اکاونټ چې دی دا به ختم شي. په دې باندې هم زموږ ویډیو چې دی زموږ په یوټیوب چینل کې موجود ده.